शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सूरह अल-क़सस खुलासा में सूरह अल-अनकबूत अनकबूत माना जोलागे स्पाइडर जोलागे और लगा संग ची मुंगा जिक्र करे दे ची दा नूम द सूरत द महज तारुफ द पारे द रेफरेंस द पारे। हाँ अलबत्ता कम नूम द सूरत ची वी दा आगे सन निस्बत की सूरत सर न दा लफ्ज़ अनकबूत आयत नंबर 1 की 2 जिक्र शेवे ने नबत तारुफ बखातिर तुम तगनु अल्लाह द सूरत के खौजो लोग बनीरस आयतुन द सूरत दा मदनी आयतुन दी यानी हिजरत न बाद नाज़िल दी। बाकी सूरत मक्की दे मौज़ूआत सूरत यानी सब्जेक्ट्स मुसलमानों ने हिम्मत और हौसला और कोल दी कि आजमाइश द ज्वंद लाजिमा दा नंबर 2 कुफार अल्लाह ताला यो थ्रेट वर करे खपल लफ्ज़ की धमकी वायु अख्तार यानी सड़े चालियर वर की सीधा कारबन वार्निंग को कमजोर है थ्रेट ज्यादा न जुदा से वार्निंग चले वार्निंग कमजोर है वार्निंग के मतलब की इत्तला वर्गी के दस्तकार के दे अल्टीमेट रिजल्ट बता रहे दा वार्निंग में थ्रेट बता रहे जो बड़े उल्टा प्लान हो गया सही न थ्रेट वर करे नहीं 10 पल्ला को दौड़ी क्या चीज गई चिरा कमामल को रवान दे ना कमामल को शोरो दे ददे पांजाब माने सोच गई सूरत के 10 सवालों ने जवाब न दी और साबिक़ा पैगंबरानों तशरीफ के जिक्र दी जो गोरा पैगंबरानों माने सुमर तकलीफ तेर शो हो बिल आखिर अगई अल्लाह इमदाद को काफिरानों दे खबरदारे वर्कड़े दे कि बाजाब की ताखीर को के देशी खुराजी मसा और मुसलमानों तो वही कि तकलीफों ने ताब दपारा नाकाबिल बर्दाश्त हुई नो हिजरत हो गई
یا هجرت کوي او پکې دلایل د توحید او د پاس بعد الموت. الف لام میم الف لام میم. الف اطلاع، لام لازم او میم مومن. الف تاویل اطلاع، لام لازم او میم مومن. نو حاصل څه شو چې اطلاع ورکول لازم دي مومن ته. اړوان کوم خبره چې راځي الله تعالی او مؤمنان سره دې اطلاع ورکول لازم دي چې همت برینه دي، حوصله برینه دي، اسنه چې کمپرومایز وي. اطلاع لازم ده مؤمن لپاره. الف اطلاع، لام لازم او میم مومن. اطلاع لازم ده مؤمن. خبر ہو اطلاع. الف لام میم اطلاع لازم ده مؤمن تا. احسب الناس دسه خبر اطلاع، دسه خبر خبر کو دا ورپسې خبره چلا روانه ده. احسب الناس آیا خیال کړه د خلقو، ګمان کړه د خلقو ایترکو چې دای په پرې خو دې شي ان په دې خبره یقولو چې دای وای آمنا موږ ایمان راوړل دي. بس دې څنګه الله وای خلقو دا خیال دي چې دای ویل چې لا اله الا الله موږ ایمان راوړل دي. بس دې څنګه اټ دی اینڈ اف دی سٹوری دا په لته داخله واغسته. دا خو یې څوک داخله دی واسطه ځان تیار ساتي. اپلیکیشن ډک ته تکلیفونه ځان څنګه ویلي صحیح نوکانه به نو واسي خدای دې تکلیف نه راوړي. شکل هغه صحیح هغه ایمان مضبوط بشکه مضبوط شکل هغه مشکل کار کوي. اسم په دا قاعده تنهایی کې چې ورواچي چې اسم درته نه وایي هر لحظه د باندې مرګ کیږي. ځکه سره ذهن مفروض کیږي، ذهن مفروض کیږي. زي دا ته چورن ذهن مفروض کیږي. بیا خوش بیا ازادي مې اوس نه مې درس په شروع کنه بس بیا ورته را پته نه څه بچی نه بیا خو شم دې کسان به نه څه درس پرې بس بیا خو راوي جمعه کې دې څه کوي مولې په یو کوټه کې اچوي. زه دې څه باندې کړم خلاص دې څه نه تیرېدل. نه ګران کار دی. اخاف میرا راړو خو سبق وایو. تاسو واجبین فهم خیر دور اسیم سبانه وټی شروع شو. الف لام میم. الف اطلاع، لام لازم، میم مومن. اطلاع لازم ده مومن تا. خبر ورکول لازم ده مومن تا. څه خبره دا ورپسې خبره ده نه ورپسې خبره ده روانه ده. احسب الناس آیا خلق دا خیال او ګمان کړی دی ان یترکو چې دوی به پرېښو دی شي ان په دې خبره یقولو چې دوی وایي آمنا موږ ایمان راوړی دی. بس په دې به پرېښو دی شي. داسې چېرته کېدی شي. حضرت عمر رضی الله تعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته ویلي زما الله او پیغمبر ډېر زیات خوښ دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته په دې خبره باندې سوچ وکړ. حضرت عمر 10 لک سال ویجی یقینا ډیر زیات خوښ دي. ویل کې غور وکړ نو بیا داس ویجی زړه مې وایي چې الله او پیغمبر مې ډیر زیات خوښ دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي فاستعد للمصائب والمشاکل او كما قال تکلیفونه ته بیا ځان تیار ساتنه. تکلیفونه ته بیا ځان تیار ساتنه. زمونږ الله او رسول ډېر خوښي چې خوراک راته ملایي څنګه څه کړه
د کړه کو فارم بیا موږ دالي بیا الله تعالی دې ابتلا راولينا او کراله الله تعالی دې قوت ایمانی پیدا کړي څنګه همیشه بل خدای نه سوال کوي چې خدای ابتلا په ما راولي څنګه ابتلا ډېر مشکل کار دی هیڅ پته نه لګي چې سړي سره څه کیږي نو راولي ما خدای اکر دې وجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافيه چرم دا ارزو مکوا یره چې خدای یو د اسلام دشمنان سره د جنگ یو موقره ولي چې زبیا او خیم خلکو پیغمبر اسلام وایي تاسو سره ونه لا تتمنوا لقاء لا تتمنوا ارزو بالکل مکوا چې جنگ پکار دي چې زبیا مړانه وصلوا الله العافيه الله نامشه امن او امان او سلامتی غواړه ولكن اذا لقيتم فاصبروا but if it happened کراغه پسر پیغمبر اسلام وایي بیا جوان مرضی کوي صحیح او بعد وکړه کوم خلک چې لکه موږ په شان خبرې ډېرې کوي چې راځي کوي دا داس ګرځي تختی چې بیا یې ګردم ترشي دی ګرځي د دنیا تیز یو ګرد نه تیز دی کله کله دا زموږ مشران چې دا ډېر ډېر خلک څنګه صحیح ده کنه ها دا زموږ مشران چې د دې برټن وال کونسل کې دا ګیرونه ولې او سره وړای و سره واکله به ور سره کړه بنوا او پیاس سره به پړا هغه باندې سره ورغلو او دانه مو دانه وای او بیا دا روسيان چې راغلو هغه تا اوس دا ورته لیدم اوسم څه خبره ګیری ورته خپل کې نیولې کسان نو خدای دې مونږ باندې ابتلا نه راوړي الف لام میم احسب الناس ان یترکوا یا خلق دا خیال کړي دي چې دوی به پرې خو دي شي ان په دې خبره باندې قولو چې دوی وای آمنا موږ ایمان راوړل دي وهم لا یفتنون دوی باندې آزمائش بنشي کوله دوی دا خیال دي چې بس دوی دا خبره کړي دي چې ایمان راوړل دي کلمه مو ویلې ده نو دا خیال دي چې اوس به آزمائش نه کیږي دا وای دا خام خیالي ده تفسیر دا خام خیالی ده اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا اگر گویم مسلمانم بلرزم چې دا وایي چې مسلمان یم تاسو ولرزیږم کہ دانم مشکلات لا الارا څنګه د لا اله الا الله مشکلات راځي صحیح اگر گویم مسلمانم بلرزم خدانم مشکل علامہ ویڈیو خشیر ویلے کہ فنا فی اللہ کہتے میں بقا کا راز مضمر ہے کزان کے ور لاسٹنگ باڈی کزان سے باڈی یعنی سڑے باڈی بھی ختم شي انہوں میں نہ ختم نہ کو باڈی چنم میں ژوندې باندې ځان کے ور لاسٹنگ باڈی نو بیا د خدای محبت کې ځان فنا کا د خدای محبت کې یعنی د خدای مقابله کې هیڅ شي اهمیت نه ورکوه اهمیت یې واځي سره د الله دی او د الله د دین دی پیغمبر دی پیغمبر د دین دی دې ته وایي فنا فی الله دې ته وایي فنا فی الله چې سړی دې نتیجې ته نه کوي چې دا کار مې وکړ دا د دین کار دی خو ما ته به سمن بیا سر راورسي او مال به ثبت شي زبجې کوال ورشي مړ بکړې شي دا چل وشي هغه چل وشي نه یو سړی چې دې انجام ولري نه تای بالکل فکر نه کوي هغه یې نه زبر کار کوم چې کوم الله په خوشاله کوم چې دې ته فنا فی الله درځوي نه کوي چې د فنا فی الله مقام ضرورت دی انا بد بقا بالله مقام ترسي یعنی د بقا مقام دا د فنا نه رسول دی لومبه بزان فنا کې لومبه بزان څه کې فنا کې به علاوه باقی پاتې کېږي وچ فنا فی اللہ کہتے میں بقا کا راز مضمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا اللہ موئی چاله چې ځان نور چلولي غیر ځان ته رول چلول او ځان هغه څوک په روش ځان ووري دا خبره څنګه کړې ده څنګه ها دې فلسفه خبره زموږ شیخ رحمت الله علیه فرمایي چې غیرتمند سړی یو عمر کې یو ځل دی
ابھی دا غیرت چې لري یو غنټه کې سل رقم لري اے چلو نکش کیږي د باندې مطلب چې قیامت راځي څنګه څه کلام صحیح ہے بس الله تعالی ابتلا نه راوړي احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا نن یو کانګرسمن نن پرون بیان وکړی ایدا که مسلمان کانګرسمن چې راغله دی او دی وایي چې قرآن باندې حل فهم هغه وایي باید چې د امیګریشن لاز سخت وو مسلمانانو باندې پابندۍ ولګول کني وی ډېر زر وایي چې د کانګرس مسلمانانو قبضه کړی او بایبل په ځای باندې قرآن پروتي او دا ډېر لوی خطر ده دا اصلي ونی سره دی صحیح ما اول خبره خدا ده چې کڅوک د ملک یعنی چې ملکی چې هغه ملک سره خیانت کول غواړي او فراډ کول غواړي نو هغه قرآن او بایبل خو په چې په خدای باندې قسم ورکړي هغه هغه خیال لساتي چې څو خیانت کوي قسم ته ګوري صحیح یوا نو دا قسم خو صرف دې لپاره چې یو اعتماد ورکړي سو نو ما چې دې اصل ساينټیفیک طریقه هم ده چې دا د عقیدې بنیاد باندې کیږي نو ما باید دا په اپریشیټ شوی چې دا سره هیڅ د خیانت کې نه لري څنګه لکه یو خدای ځان جواب دی او چې څو پورې انډر ون ګارد دا خدای ځان جواب دی مونږ غواړو بیا هر کس خیانت سره کولی شي کله چې کولی دا خو ریچینګ لار بولاو صحیح او ما دغه خبر نه چې په دې قسم ورکولو کې دغه د قرآن او بایبل تذکرہ شته نه قسم خو صرف د خدای په ذات باندې کیږي دا پته چې دا په سبب مونږ ته راوړل چې قرآن لاس کې دی یا بایبل لاس کې دی د دې اجازه په یو شی دې څه ونیسته نه قسم د کتاب کې نه په قرآن کې قسم د خدای په ذات کې صحیح او دی وایي په پاکستان کې ګور الله قسم ورکړي پاکستان سملای والے قسم ورکړي یا هندوستان ته قسم ورکړي هلته قرآن نه هلته بس لا سمجھ تصور لازم لا لازم تصور معنا الله عظمت ته اشاره صحیح نو بل بیا الفاظ وي اور په دې کې اوس خبره کوم ځکه چې دا قسم په داسې ذات باندې کېږي چې دا متعلق دوه عقیدې خبرې دي دا قسم فلسفه دا دوه عقیدو باندې بنا ده یو دا چې دا چا باندې زه قسم کوم ته زما پټ او ښکارا ټول معلوم دي نو دا صفت یې واده لري دا الله او نمبر 2 چې کله مخالفت وکم د زما په غریب باندې قادر دی نو د هر چا په غریب باندې څوک قادر دی صرف الله د دې وجه کې الله نه علاوه په بل لوی سړي له هم قسم وکړ لکه محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله لوی باندې په خدای مخلوق کې بل نشته خو که سره وي زموږ پیغمبر باندې قسم دا شرک دی زموږ پیغمبر باندې قسم دا څه دی دا شرک دی هغه کله جهادت د وجې ویلي نو موږ ته ټیک ته مشرک شوی نه استغفر الله وایا ځکه دا قسم نه اواده قسم یواده بچا کی یواده په الله باندې کیږي نو دغه دعا کیږي یو کې یو څه په لاره یعنی هغه چا باندې قسم کیږي چې هغه په پټ او ښکارا پار باندې خبرې نمبر 2 کو وایلیشن وکم هغه زما په غریب باندې قادر دی نو دا ډول صفات یواده لچا دي دا الله دي دا صفات د الله نه علاوه د بل هیڅ چا نه دي نو کبل چا باندې سره قسم وکي نو دې معنا دا چې دوی دا د صفات هغه ثابتای دا د صفات خصوصیات د الله دي د خدای خاصیت بل چا ورکول دا شرک دی د خدای خاصیت بل چا ورکول دا شرک دی لکه کله څو کوئی زما دې د خپل بچو په سر قسم وشي اګه اصلي ونته کې الله په مدینه قسم دی په جمعه کې قسم دی الله قسم یو په خدای کې بس صحیح نه دې کې جهالت نه دخل دی نه په هاي احسب الناس و خلق خیال کړه دې ان یقولوا چې دوی دا وای آمنا چې مونږ ایمان راوړې دي دوی په دې پر خودش وهم لا یفتنون حالانکه دوی باندې آزمائش بنشي کولې الله تعالی وای دا د خدای د قانون خلاف ده د خدای قانون ته وګوره تاریخ وګوره چې چا دا کلمه ویل ده هغه د ټیسټ او د ابتلا نه تیر شوی ولقد فتنا الذين يقينا
مونږه امتحان کې ټولې وا کسان ټیسټونه مو کړو کسانو باندې آزمائش مو کړو کسانو باندې مې قبلیم چې مخکې دوی نو فلا يعلمن الله الذين صدقوا نو یقینا پیژني با الله تعالی یعنی جدا کوي با الله هغه کسان صدقو چې رښتیا ویلي دي ولا يعلمن الكاذبين او جدا کوي با الله تعالی دروغجن پیژني الله تعالی بغیر ټیسټ هم چې څوک صادق دی او څوک کاذب دی خو په پریکټیکل دنیا کې جداواله شي ټیچر ته معلوم دی استاد خپل شاګردانو اهلیت معلوم وي کړي معلوم خو بیا هم ټیسټ دی اخلي یا څه کې ټیسټ دی چې پته ولګي چې سبق یاد کړل شان دی یاد نو الله تعالی د مخلوق ټول معلوم دی دا ټیسټونه په دې لپاره کوي چې د ټیسټ په اساس باندې پته ولګي چې دا صادق دی دا کاذب دی دا رښتونه دی دا دروغجن دی نا مخلص دے لا بل منافق دے صحیح بل دا تکلیفون سرا اللہ تعالیٰ تسڑے ورنزدی شی تکلیفون سرا اللہ تسڑے ور حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ ویدو چکل اذا احببت عبدا وعالجوه بالشدائد ذا چکل چا سرا محبتو کم پا تکلیفون باندې دا علاج شروع کم پا تکلیفون سرو کم دا علاج شروع کم ٹریٹمنٹ والا کم دا ٹریٹمنٹ دے سرجری دا دا څه د سرجری دا کنه کله ورته شاک لګي کله ورته ډریپ ورکړي کله ورته یو ځای کټ کوي صحیح لکه ډاکټر څه کوي او ډاکټر چې کوي یو مریض سره دا مریض دی بلی کدی مریض سره محبت یو مریض سره محبت خو دا سم محبت ته چاړې راځي ټوکړې کوي کله کله پکړ کوي دغه چې دی ویني کې شي کله یو کار کله بل کار صحیح دا معالجه ده دا سره معالج الله تعالی وای اذا احببت عبدا وعالجه بالشدائد ځکه کله سو خوخم تکلیفونه ته باندې سو تکلیفونه او دې تکلیف سره سړي خدای دې ذریعہ دي ډېر ذریعہ دي نو بس الله تعالی ځکه دې غریب دردي چې دا څه وای صحیح او دا تکلیف مخې سړي وای الله وای دا الله دې خوان ورکړي خوند ولدا نو کې دا بدای په تکلیف ده نه د دې بنده د خدای چې خپل نوم اوري ډېر خوشالي صحیح نو پر راحت کې زموږ ډېر الله یاد نه تکلیف کو مرا یاد دي سوره البقره بسم الله الرحمن الرحيم دوسوا آیت نمبر دوسوا سوالس ام حسبتم من تدخلوا الجنة آیاتا صدا خیال دی ان تدخلوا الجنة چتاسو بداخلے گئی جنت تا ولما یاتکم ان بیراغلی ورسیدلی تاستا مثل الذین مثل د مصیبت او د تکلیف دا کسانو خلو من قبلکم چې هغه دې شوی مخکستا سنا څنګه تکلیف هغه تر رسیدل مستم الباسا ورسیدلی او دویتا الباسا مالی تکلیف دلو کې مړی
مالی تکلیف درویش مړل والضراء بدنی تکلیف مرضونه وي وزلزلوا او دی وشلق ولشو وجلق ولشو حتى يقول الرسول مصیبتونو باندې دومره وجلق ولشو حتى يقول الرسول تلته پوری چې اوه پیغمبر والذین آمنوا معه آکسانو چې پیغمبر سره متا نصر الله چې کله به امداد الله خدای وایي دومره ډېر تکلیفونه ورکړل چې پیغمبر او دا خاص ملګرو هغه خدای امداد وکړه راځي نو خدای وایي چې کله تکلیف دغه حد ته ورسېږي چې انسان چغه کی الله ورته الا ان نصر الله قریب اوس د خدای امداد نږدې دی نو موږ لا واستې ته نه رسېدې به وخت اړې شو صحیح یعنی موږ ټول د ارضي در کوم ځان نه کوم موږ اوس د خدای راشي او بیا سره خدای وایي نه تل دې نه فکر دې په دې باندې غنو باندې ورشه تکلیف تیر کا الله وی پیغمبر او دا مرګرو هغه دا ټول تکلیفونه برداشت کول چې بالکل د وسط بهر شنو بیا وی متا رسول الله او الله اوس دې ها الله اکبر سورہ یوسف آیت نمبر 110 حتی تردے پورے دستے سر سلو چنا امید شو پیغمبران دا ایمان دا قوقلنا وظنو او دایت ان راغی انو قد کذبو چی یقیناً دوی سرا دیر یعنی دوی تکذیب شوی دی جاءهم نصرنا راغی دوی تاغ وقت امداد سمونگا یعنی پیغمبر لگیا و حمت کو تردی پوری چا بالکل نا امید شدار تکلیف انتہا ہوا چې د خلکو د ایمان راوړل بالکل نا امید شو دا تکلیف نه الله تعالی وی جاءهم نصرنا بیا ورته زمونږه امداد راغی نو واپس بل سبق تا ولقد فتنا الذين يقينا فتنا الذين وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ يَقِينًا امتحان کے ٹولے آکسان من قبلیم چھ مخکر دوینو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ یقینا معلومی با اللہ تعالی یعنی جدا کئی با کسان صدقو چرشتیائی ویرے دی وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ امعلومی با اللہ کسان چھ درو جلدے ام حسب الذین دا تو مسلمانان لکھرے جوکا مسلمانان لے ہمت ورکش تکلیفونو باندے بیز رکھے گا ایمان نا امید رکھے گا ایمان ام حسب الذین یعملون السیئات بلکہ خیال کیا کسان یعملون السیئات چاہی عمل کرے ناکار عملون ان یسبقونا چھ دی بزمون نوڑان دیشی زمون نوڑان دے مانا یعنی زمون نبخلاص شی جو سرے در نوڑان دیشو بس مانا دا چھ دی گاٹ رڈا ان یسبقونا مانا جب دے ویل گیٹ رڈا اپنی دی بز مانا خلاص شی ساعة ما يحكمون دیر ناکار فیصلہ شدادوی کمک اللہ نے بکم دے خلاصیں گے من کان یرجو لقاء اللہ حاغسوک چیا غی عقید ساتے دا اللہ دا ملاقات اللہ دا ملاقات مانا دا مرد نباد دا جوان فإن أجل الله یقینا اگر ٹائم مقرر دا اللہ لآتن یقینا راتن کے دے وہو السمیع دا اللہ تعالی ویدن کے دے الغلیم و غالم دے ومن جاہدا اواسو کی مجاہد کئی نو مجاہد مانا striving hard زان تکلیف توڑا دے گئی ہر میدان کی زان تکلیف توڑا دے گئی ومن جاہدا سوچ مجاہد کئی فإنما نخطر دادا یجاہد لنفسے
هغه مجاهده کوي د پیدې خپل د پاره he will get the reward اوس دغه مجاهده سره د خدای له فائدہ ورکول شي نه ځکه الله تعالی وایي چې ان الله یقینا الله لغنی بحاجت دی لغنی بنیاز بیان العالمین د مخلوقات یو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي لو جمع الناس على اتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا کله دنیا ټول خلق دومره د زړه پاکان شي لکه دنیا کې یو سړی چې د ټولو مقابله کې انتهایی پاک لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې ټول خلق داسې صالحان شي لکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام ما زاد ذلك في ملك الله شيئا دا د خدای په بادشاہي کې ډوره اضافه نشي کوي ولو جمعوا على افجر قلب رجل او کدا ټول د زړونو په اعتبار دومره ګندشي لکه د دنیا ګنده ترين سړی فرعون ابو جهل ما نقص ذلك في ملك الله شيئا دې سره د خدای په بادشاہي کې دوره کمی نه راځي ومن جادا چاچ مجاهده کړی دا فإنما خبرنا لا يجاهدو دې مجاهده کوي نفس دې فائدې خپل لپاره خپل نفس لپاره ان الله یقینا الله لغنی بنیاز بیان العالمین د مخلوقات والذین کسانا منو چی مان راوړل دي وعملوا الصالحات عمل کړي د نیکو لنو کفرن عنهم سیئاتهم یقینا من برشو د دوینا سیئات گناهونه دوی ولنجزینهم ابدک ورکو دویتا احسن الذی بهتراغا کانوا یعملون چودوی چ عمل کولو ووصینا الانسان بوالديه اوس سنو جوانا دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راوړو لہذا د اوی لارانو دا غي میاندو هغه دې تکلیفونه ته نیولې ټول ورځ به وهل ډبول لږه وې تیرولې چې دا دین مولې بدل کړل صحیح نو مختلف خیالات بداوي ذهن ته راځي چې خدای سو په دې بلار مور ورمنډ مړی یدي کله الله تعالی وینا بلار مور ته خپل اکرام ورکې اگر کدا کافر نه هو البته د خدای د حکم پر ضد خبره به نه مانی خدای د حکم پر ضد خبره به نه مانی ووصينا الانسان مونږه حکم کړی د انسان ته په والدین خپل سره حسنا د احسان کولو وان جاهداک اکدیتا سره ارګومنټس کې دلیل وای در سره جګړه کوي سره دوستو لتشرک به دې خبره لپاره چې تما سره شریک پیدا کې مالې سلک به علم الجدا داس شه دې چې ستاره باندې علم نشته فلات ته وما نو دا خبره مونږه د دوی دا خبره نو دا د مسله ولیکه چې د مور او پلار انتهایی خدمت لازم دی البته د خدای د حکم پر ضد د دوی خبره دا ناقابل قبول اوس د خدای او د پیغمبر حکم نمبر اول عقیده نو د عقیده په باب پر دوی خبره نه مانی نمبر 2 فرائض نمبر 3 واجبات اور نمبر 4 سنت موکد نو کله دین نه خطا کوي نو دا به نه مانی د دین علاوه د فرض کفایه دې منع کوي کوم فرض کفایه دې منع کوي یار د مستحبات نه منع کوي نو سره ومنوي ټیک ده ځکه چې فرض کفایه کته نه کوي نور مسلمانان ته هغه به وکړي صحیح ده څه فلان صحیح اعتکاف کا سیف اللہ ہونے کی نو بل کس پہ ہوکی صحیح خود میں اس سیف اللہ جو اس پندوا اگست دے اس کے پرسو تڑیں دے گا رمضان کے لفا کی ایسے
لا رمضان دوام ډېر دی اوس ته اوس نه زين خزي کې الفكتاني وهي فاتيتيو رسول فرمایي مؤمنان پر مساجد داس دي لك وبد المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في القفص منافق مسجد کې داسې لکه مرغه چې په کېچ کې پنجره کې تنګ جسو خلاص دی او مسلمان په مسجد کې داسې لکه مرغه چې ماهي چې په وبو کې خوشاله څنګه ژوند ما هي لا إذا خوشحال عشان ما نقول حال بخير نلاقي مال خداي بركات رك بس ما صار قبلي دي وما ده صحيح نتاو شالو کنه وای ما ته قاضي صاحب وای چې ستام برابر د اعتکاف ثواب شي دا ما دا کوټه کوټه وای ها راځه د جمعه راځم زه ورته وایم دا د بند څه ولا اگر نه جوړي دغه زه څنګه مکتب خبر کوي چې نه جوړي نه خو شریعت هم کوم دی یعنی مقصد چې تاسو راتلې نو مثلا ماشومان دی هغه ته پرې خو اوس هغه ستام ریسپانسیبিলিټی ده اوس هغه ټیک کیر کوي ته سبق وای ته اجر ملوي هغه ته کور کې برابر اجر ملوي کایته قسم پاک راځي نو دا قرآن د مثلا کلام چې شریعت کې کوم شی ثابت نه د مونږ ځان سره اضافه ده پیغمبرو چرته چاته ویل چې قرآن باندې لاس کې بس ووصينا الانسان ځکه دا د ځان نه مایند اپلای کوم پرون ما ته زنانه ټلیفون کړل وې زه غریب یم چې حج تنشم کې ما شکر وباس بس اراده لري په اراده لري ثواب کی وینه تاسو نشي کېدای چې دلته د حج پورو کې دا د حج په شان یو عمل کو ما څه مقصد وې دا چې د کعبه ماډل جوړ کو غینه چاپیره ګرځو ما دا کار دې سړي ته کار شیطان په خلکو په دې کې څه وځي ووصينا الانسان بوالديه مونږه حکم کړی دی انسان ته والدینو سره حسنا د احسان کولو وان جاهداک اکدا والدین جاهداک تا سره مجاهده کوي مجاهده معنا یعنی ارګومنټ کوي سره جنگ کوي سره پس خبره لتشرک به د دې لپاره چې ما سره شریک پیدا کیا شی جستا غیبانه علم نشتا فلا تطيعوا دا خبره ممن الی مرجعکم ما توافس استاسودا فونبئکم خبر بدرکم تاسو ټولا بما کنتم تعملون پاغامل چې تاسو یې کوي نو دې پسې د سورته مخکلات سورہ لقمان دغه سورہ روم نه سورہ روم پسې سورہ لقمان راځي دا هزار نمبر کے لقمان آیت نمبر 14 ووصينا الانسان مونږه حکم کړی دی انسان ته به والدین سره د احسان کولو ولی حملت امه وانا غدا وانا حملت معنا کیری کو ګرځاو دلر مور ده هم په خېټه او بیا په لاس اول خېټه کړو یو نه میاشتې او بیا دوه درې کار په لاس حملت امه وانا غدا وانا ګرځاو دلر مور ده په ډیرو تکلیفونو ځان کار کوم نه صحیح وفصاله اپای ور کول دلو فی عامین فای ور کول دلا فی عامین وکالو کی مصلی و زما حکم ورته چې نشکرلی شکر کو مال پارا ول والدے کا والدین خبرلا الی المسیح قیل ما واپس دستاسو وان جاهداک اګدریتا سر جنگ کئ جګړه کئ دلیل وی حلال پدې خبره چې تشریک پیدا کی ما سرا ما لیس لک بی علم آغا جستا پاغی بان علم نشتا فلا تطیعو نو دا خبر ممنا دا خبر ممنا وصاحبهما فی الدنیا معروفا
او ورسره مصاحبت کوا یعنی مرګتیا کوا په دنیا معروفه په دنیا کې خسته طریقې سره یعنی ګور مور پلا ته وای چې کافر شه دی بت سجده وکړه فلان الله وی دا خبره نه منه خدایي معنا دا نه چې ځان ته ډیسکنیکټ کړه نه اوس به خدمت کوي ایته ته ډیر ناروا وای خو ته بیا هم سګي بیا به خدمت کوي بس دا خبره به نه منه صحیح دا خبره به خطا کې نه خطا کې دا خبر به څه خطا کې را خطا کې ذکرای کو سیوا او تر به رشد راوړي په بس مستقیم مطلب نه یعنی داسې حکمت سره به خبره خطا کې را خطا کې چې ستاسو خدمت غوښتنه انکار وکړي حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها حضرت اسماء د دې مور ایمان نور اورې وله مدینه منوره ته راځي ملاقات وکړه سره پاره د دې ملاقات لپاره نو ورته خبر راولې چې داخل رشتہ دارو کر راغلم او تاسو را ملاوي دل غواړم تاسو سوال ملا نو د اسماء دې کې دا چې مسلمان یم او د امور می کافر ده دا ملاوي دل را ملاوي دل خو خني ما غزر را پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویجی دا چې مور مې راغلي دا ما سره ملاوي دل غواړي مسلمان خو نه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته نه صرف دا چې ورسره ملاوي شه کتاله سګیټ راوړی هغه ته والا لوی اکرام ولا ورکا ډیر ګفټونه ورکړه صحیح وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا دا خبر بمنا وصاحبهما فی الدنیا معروفا وسره مرګیا کوا تعلق ساته دنیا کې خیسته طریقې سره اوس فالو کې بسو الله تعالی مور پلار په فالو کې مور پلار په خیر کې فالو کې جائز کار کې فالو کې ناجائز کې نه فالو کې واتبع سبیل من اناب الی فالو کوا اتباع کوا دلاره د آجا چې څوک ما طرف در روان دي نیکان خلق فالو کوا ثم الی مرجعکم بیا ما واپس استاسو دا فانبئکم خبر بدر کو تاسو بما کنتم تعملون پاک عمل چې تاسو کولو واپس سورہ احقاف طرح سے مخکې شپږشتمې پارې لومړی سورۃ سورہ احقاف آیت نمبر 15 دلته سوال نشو البته 15 ووصينا الانسان حکم کړی دی موږ انسان ته بوالديه والدین سره احسان د احسان کولو حملت امه کرها کېری کړی دلا پخېټه کې مور دغه بولې دلا کرهن دې په تکلیف ووضعته ابيای سي ګول دې کرهن دې په تکلیف یقینا وحمله ابار ولدته کېری کول دته وفصاله اپای ور کول دتا شو دې ور کول 30 شهرن دیش میاشت د عمل کړي حتا تر دې پورې ذا بلغا شد دا صلی الله تعالی واقع ذکر کوي یعنی مين یو جنرال واقع جنرال کانسپټ چې کله دې رسیدل دې اشد هغه مضبوطیا قوت بل وبلغ 40 سنه او بیا رسیدل سلوي تو کال چې د عقل پختګی ده د عقل پختګی ده قال ندوی رب اوزعنی اور رب زماماتا توفیق راکی ان اشکر نعمتک اللتی چیز شکر کم دا نعمت دا آج تا انام کردی ما بانے وقلا والدی ازما والدین بانے وانعمل صالحا او دا چی عملکم صالح ترضاو چستا خوفی واصلح لی فی ذریتی اصلاح کی مال پر ازما اولاد کی انی تبت الیکا ما رجوع کردتا تا و انی من المسلمین و یقینا زد مسلمانانو سخی نو اس پتہ لگی دا چی دا اعلی درجی احسان والدین سره دا د خدای حکم دی
نو ایک نسل ذکر کوي دا مور ذکر نه دواړه دا والد دا ډول دا صيغه ډول دا والدې اما په دې چې وایي مور دې ډولې مور ساتلې نه هغه څه کوي چې د مور حق زیات دی حدیث کې هم راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو صحابي ته تاسو کوي اي الوالدين احق بالاحسان کوم یو د والدینو زیات د احسان مستحق دی پیغمبر علیه السلام ورته امک مور دی وی ثم من بیا وی امک مور دی وی ثم من بیا وی امک مور دی وی ثم من بیا وی ثم اباکا بیا بلا څکر ټول نه کړه دا روزو کړه په دور نه دی دا وړاندې نه کړه کې زیات دی ها لار ته پیزمنټ دی صحیح اخري به سورۃ النساء کې دی دغه ګور خپلار عموما داسې وي چې زموږ د ټولو خلکو غریبو یو کوټه وو ټول په کې پراته ته یې الله ماشوم دا چې جرب به هغه خپلار به نو وسه شو یو څه د خوبو وسه په دې مرای ولا کوتي کې دا زوی دې آرام کاټه کې دا کار نه کړي صحیح او هغه مور هغه غریب ټول شپه په دا وجه چولې دا څه د بایو سس ایله خوب نه ورتي صحیح پلان مقصد دا دی چې کمبر راوالي لړسي بیٹکتا حجره ته لړسي موږ ورته حجره وایو مهمان خانه هغه هغه ته لړسي صحیح علامو غریب دا ورته ناس چې دې ودیږي نه دا دې فکر کوي او الله تعالی یکدم دا انسپایر کی چې د وخت وګوره عجیب پوښي یاره د خېټه بل څه پیره کوي بل د امور الله تعالی انسپایر کی ورته سره کې راوړي چې دا تکلیف دی نو بیا قرآني دوايا نه دي د موږ اوس خو ارسل په ډاکټران دي هغه خو داسې چې یعنی مرته پته وایي ماشوم کې ته کوي نه دا شنه چینل دا به دا کړه او لږ سوچ وړي په ګډ راځي بس دا به خپل کورواځي ماشوم په ټیک شو صحیح دا هغه وخت دی بدلونو کې ډېر کې په نورو دي نه چې کارو سپینو ډېر خاصه خو اوس ځکه دا نه چې سپینو اثر نه کوي چې بدن ټول د کیمیکل ډک دي ریزسټنس نه کوي قبلې نه د کیمیکل موږ ته بابر باندې دا ټول خلک دنه ډک دي ډک کوي ډک دي ته دنه چې خالی وي نو او بند دنه بالکل بوس کی لکه دا بامبوس دنه خالی شي نو واپس پر سبق والذین آمنوا آکسان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات عمل کړي د نیکو لندخلنهم یقینا من بدر داخلو په الصالحین پنیکانو خلقو کې نو زمانہ سینه کې الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحابه اجمعین اللهم ربنا اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي وعذاب الاخره ربنا اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي وعذاب الاخره وصلى الله على محمد.